بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. السيرة سلسلة شروع شیوه باغی کې سو درسونه ذکر شیو هفتوالی سیرت د بطرس باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت د سیرت بیان دا بنیادی په دوه حصو باندې مشتملو. یو حصہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت بعد سعادت نه او د بعثت نه مخکې، او دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پیدایش نه وروسته بیا د هغوی ژوند. نو کومه اولنۍ حصه چې هغه ذکر کېده په هغې کې د سیرت اهمیت، د سیرت اقسام، جزیرة العرب چې دا د مکې پیدایش او د هغې سره د عربو متعلق څه خبرې شروع ذکر شوي وي. یعنې موږ د عربو هغه خوبۍ دا ذکر کولی چې څه په هغو کې خوبیانې وي هغه ښایسته وي او څه بدې. نو ذکر د بدو خوبیانو شروع شوی و. نو اوس په هغې کې یو بله خوبي ذکر کوو. نن مخکې د هغې نه د شرابو ذکر شوی و. اوس په دوی کې یو خوبي هغې ته قمار ویلی کېږي، جواري. دا د دوی ډېر عام پیشن و، لکه د شرابو او جواري ډېره عامه وه، او د جوارۍ مختلف طریقې وي. یوه طریقه یې دا وه، مثلا پیسې به یې راجمع کړې او په هغې باندې به یې اوښ واغستو، هغه به یې حلال کو، په هغې باندې به یې حصې به یې کو، بیا به یې بیخه سڼی وویشتو. که د چا نیم اوښ راوختو او که د چا پوره راوختو، که د چا 5 حصې راوخت، نو هغه ټول به یې هغه ته حواله کوو. دا د جوارۍ طریقه وه. نور هم په دوی کې قسمه قسم طریقې د جوارۍ وي، تر دې پورې چې هغوی به دا جواري د سخاوت نښه ګڼله. نو چا به چې جواري په دغه کې حصه وانغسته، نو دا سړی وي کنجوس دی. نو جواري ورکې ډېره عامه وه. نو آخر قرآن پاک د دوی د جوارۍ تذکره هم وکړه او ردې په دوی باندې هم وکړو چې تاسو د دې ځان ساتئ. انما الخمر والمیسر والانصاب، دا شراب او جواری دا حرام دي او قرآن کریم د دې ذکر کړی دی. نقصانات یې ډېر دي، بلکې په دې کې بله یو لویه خرابي چې هغه سودخوري وه. سود دا ډېر عام و په عربو کې. د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه مخکې دونه عام دی چې انفرادي سود، خو څه غټ غټ کاروبارونه او د سود کاروبارونه او دغه به کېدل. بیا سود په دې کې ډېرې لویې پیسې خلکو ورکړې وي او د سود نه یې ډېره لویه آمدنیه او ګټه راتله. دومره لوی لوی کاروبارونه د سود به یې کول او په دې باندې خلک ډېر مالداره شوي او خلک ډېر زیات سرمایه‌داره شوي او ډېر لوی لوی قرضې خلکو ته وي او ډېر لوی لوی تجارتونه به یې د سود کول او نور هم دغه پیمانه وسع شوې وه. چې کله نبی علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې د سود د حرمت اعلان وکړو، نو د نبی علیه السلام د خپل تره نه د عباس رضی الله تعالی عنه د هغه ډېر لوی سود کاروبارو د تجارت نه نبی علیه السلام اعلان وکړو او بیا یې وی چې د دې نه وروسته به سود حرامي. چا د دې سود دی هغه ختم شو. د ټول نه اول د خپل ځان نه شروع وکړه، وی کم چې زما د تره د عباس رضی الله تعالی عنه سود دی د چا سره دی هغه ورته ما معاف کړو.
تر دې اعلان وکړو اول د خپل کور نه چې سود ختم کړم نو بیا اعلان وکړو چې زما تره چې چاته هم دی هغه سود ما ختم کوم او سود وروسته د دې نه بیا حرام شو نو سود په دې کې ډېر عام و بله خوبي په دوی کې لوټ مارو او چرته چې غریبانان کمزوري خلک والقافلو والمسافر هغه به نیول او د هغونه به مال دولت دا اخیستو ځکه هغوی به د خپل ګډې څاروي دا به یې سرول نو د هغونه به یې اوښان او دا شیزونه اخیستل او دا د دوی طریقه وه دارنګې یوه قبیلې به د بلې قبیلې زنانه ماشومان ونیول کمزوري قبیله به وه هغه به یې غلامان ول او دوی به دا کار کوو دا لوټ مار تر دې پورې چې انسان به هم غلام کوو هغه به لوټ مار کېدل د نبی علیه صلات وسلام زوی متبنا زید بن حارثه دا چې دی آزادو بس دی ونیولو دی د خپل مور سره روانو د خپل ماما کره تلو بس دی راغلل او دی ونیو او د ځان سره بوتلو بس بیا یې خرڅ کو حتی تر دې چې په دې کې بیا حکیم ابن حزام دی واغستو دی وروسته مسلمان شوی دی او بیا هغه خپل ترور له خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورکو او خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کو گویا دغه شانتي انسانان آزاد انسانان به ونیول په زور باندې بس به غلامان جوړ کړل لکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی ډیر لوی عمر والا صحابي دی د مبارک راضی چې 300 کال والا یا 200 کال والا عمر او لوی عمر دی لوی عمر والا سړی دی مختلف روایتو کې راځي او په ډېرو دینونو باندې راتېر شوی دی دی د هغه پارس سره و پلار سره به زمینداره کار پټې وغیره دا به سنبالول یکدم الله پاک په ذهن کې واچوله د هدایت دا لار نو بس الګ ویزم الله د ځان رسوم الله پیژنم نو دی راووتو او راوتښتېدو په لاره باندې یو عیسایي راهب لراغې د هغه سره و د هغه خدمت به یې کوو د هغه نه دین زده کړی اجازت یې اخیستی و څه وخت و بیا هغه ورته وي ته اوس پلانکي ځای ته لاړ شه چې هلته لاړ بیا د یو بل راهب سره و نو د هغه سره و بس خبر راتله اخر د هغه ورته وي چې زما نه وروسته بل څوک صحیح نشته خو مدینې ته لاړ شه په مدینه کې به هلته په عربو کې یو سړی راځي بس هلته ځان ورسوه نو دی په دغه راتلو کې بس خلکو ونیو او غلام وګرځو نو مکې ته چې کله راورسېد نو بیا دی غلام او بیا وروسته آزاد شو نو د دې نه اندازه لګوئ چې کله به غلا او بیا بل خوبي په دوی کې څو د غلا وه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زنانه راتلی اسلام به راوړو او بیعت به کو خاص کر مدینه ته به هجرت وکړو نو قرآن سوره ممتحنه کې داغه هجرت داغه بیعت زیار تذکرہ کړی دا چې زنانه راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دغه مهاجرین راشي فامتحنوهن نو دغه مهاجرین نه امتحان اخلا او بیعت اخلا نو باغ بیعت کې ورته شرک بنه کوي دا بنه کوي دا بنه کوي نیو پکې دا ولا یسرقنا غلا بنه کوي ګوره مطلب دا چې غلا بدی کې عام وا غلا پکې وا دغه رنګ بل خرابي په دوی کې هغه سپاکی او بیرحمی وا سپاکی او بیرحمی پکې ډیره زیات وا ځکه چې کله آسمانی هدایت کله نوي او تعلیم او تربیت صحیح نوي د وحی نو هغه خلق بیا سپاکی او ظلم والا جوړیږي د ظلم زیاتی حالت دا ده چې ساروی به راونی ول ژوندۍ ساروی بس هغه به وتړل باغې باندې به نشانه وشتي خپل نشانه به برابر ولا نو حتی تر دې چې په غشو باندې به هغه ساروی مردار کو یا به دشمن ونی ولو هغه به وتړو پکور کې بند کو لوګا او تند او به دومره تاریخ شو چې هغه مړ شو یا به دا چې یو سړی به ونیو نو دومره به دشمنی او بیرحمي وه چې کله به یې سړی ونیو نو بس هغه به
مړه به کو داغه نه وای وګونه او سترګې او دا شیزونه ټول سکړل هغه کټ کړل لکه په احد کې د نبی علیه السلام تر حمزه رضی الله تعالی عنہ دغه شانتي وسره کړو او دوی دا فخر کو چې لکه کله به وی چې دا پلان کې زما دشمن کده ما لاندې کو نو زبدره په کوپړی کې سکم شراب سکم لدی پوری دا بیرحم خلق ول او رحم پسله کې نه راتلو بهرحال دغه رنګ بل خوبي بدیو کې جهالت ورکې دومره ډیرو چې د حلال او د حرام تمیزونه بینه کول حلال او حرام به باید به فرق نه کو دا مردار به خړلې تر دې پوری چې د ازمکه د حشرات دا به خړل میږي او ګنګټان وغیرہ دا حشرات الارض بس دغه به راغستل دغه غندوینه دا به اسکلا چې کله به دا وینه جم شو دا به هم اسکلا دا حالات ول دغه رنګي مردار به راونی او بس داغه مردار شیزونه داغه لا سټونه به تاوړل او بس ابه خلی دوا چلو به خړل دا شان دي یعنی بدیو کې د حلال او د حرام تمیز نو قسمه قسم داسې مردار خوراک به کو جهالت د وجه نه دا جوړیږي بل بګي بی حیا او فحشا دا بګي وا او دا بګډیر عام او دا بی حیا او فحشا د خپل حیا او د عبادت د دې به خیال نه ساتو یو مثال چې کله به دوی عبادت کو طواف په کو بس سړو به د ورځې کو او خزو به د شپې کو دا به بربنده باندې کو او دغه شان دی لامبل به په یو ځای به لامبل نو که یو سړی به ځان پټ کړو نو هغه ته به ټول شرمېږي نو هغه به یو قسم عار ورکو هغه به ملامته کوو چې کله به قضای حاجت تناس ول د یو بل سره به قصې ګپونه لګول نو دغه رنګ بی حیاي به کوم ډیر وا او زنا بیا هم دا عام وا د دې لپاره باقاعده وینځي اغستلی نو غیرتمندو او په پټه به دا سره زنا کوله او بدکاری به علی الاعلان وینځي ساتلی غلامان به او بس دا غلامان نو باقاعده بدکاری کوله او باغی باندې پیسې ګټلې لکه څنګه چې زموږ په دې زګونو او په دې کې دا چکلی مکلی وغیرہ جوړ شوي او بس باغی دغه زناګانې دا پکې کیږي او باغی باندې دغه پیسې را غونډیږي حالت د بحاید داو ظلم بزنانو باندې دا پکې بل خرابي و که چرته پلار به مړ شو د خاون یا به خاون مړ شو نو دا خزه به پلار او د خاون په مال کې هغه له حصہ نور کوله دا ظلم ذاته به وسره کو بلکې د دې پوره چې بعضو قبایلو خو به دا خزه ډیره د شرم او د عار خبره ګڼله چې لور به وشوه نو ژوندی به خخولې خو دا ټولو نه بلکې بعضو ځکه قرآن د هغې تذکره کوي وایذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وایي د قیامت په ورځ به هغه ژوندی خښې کړی شو نه تپوس کېږي آخر په کم جرم باندې او په کمه ګناه باندې تاسو خښې کړی شوي وئ الان کې او اسلام جلانو د نبی علیه السلام د پیدایش نه شپږ میاشتې مخکې فرانس کې یو میټینګ وشو په هغې کې وی چې دا ښځه ذات داسې بس څه شی دی بیا چې کله درې میاشتې وروسته نبی علیه السلام د پیدایش نه بیا بل میټینګ وشو په هغې کې دا خبره وکړه چې آیا دا زنانه صرف د خاوند ضرورت دی نور بس دا عبث شی دی د دې لپاره څه پیده دا نشته نو دا هم په دې کې ډېر عام و دغه رنګ بل د اولاد قتل به بل سوچ دا به چې خپل بچی دا به وجل قرآن کریم دا غي ذکر کوي ولا تقتلوا اولادکم سورۃ بنی اسرائیل 31 نمبر آیت کې 15 سپاره د دې وجه نه دا خپل بچی موج نه جدي بس خوري رزق بل کم زنه د رزق زموار خو الله د رزق الله ورکړي تاسو د خپل بچی وجلې بهرحال دغه رنګ نور د خپل خزه خاون چې کوم ازدواجی تعلقي هغه کوم ډیر زیات خرابیان وي مثلا یو سړی له اختیار او خزه سره به نکاح وکړو بیا به خزه له طلاق ورکو بس دا به دغه شان دي ساتله دا غي ساعت نو مقرر چې لکه دومره وخت تیر شو یا دومره طلاقونه که زرګاو طلاق ورکړل ګاډ سم طلاقونه ورکړل دغه شان دي کله خزه له نکاح وکړو بس وبو سره بیا پرې خودنه کله کله بس ځان جدا ساتله او بس
رجوع موجوده به ورته نه کوله کله په یو وخت باندې د دوو خوریانو سره نکاح کول د دوو خویانو سره به دا ډېر قسم خرابیانې په عربو کې نور هم موجود وي خو بیا دا سوال دلته پیدا کیږي چې دا دومره خرابیانې او برایانې په دې خلکو کې دي نو آخر الله رب العزت د خپل آخري پیغمبر د بعثت دپاره د دې قوم انتخاب ولې وکړو نو دا یو سوال هلته پیدا کېږي چې کله زموږ صرف د دوی په دې برایانو او خرابیانو باندې نظر وي د دوی څه خوبیانې هم شته او په هغه خوبیانو کې چې کله نظر واچولی شي او هغه وکتلی شي او په هغې باندې سړی ځان پوه کړي هغه څه عجیبه خوبیانې دي او هغه خوبیانې د هغه خوبیانو د وجې نه الله تعالی د نبي علیه الصلاة والسلام انتخاب په دغه قوم کو نو دا خو خرابیانې خو بل طرف ته یي خوبیانې دي او خوبیانې ورکې سوي د نبی علیه السلام د بعثت نه بعد او د ایمان د راوړو نه بعد هغه خوبیانې نورې هم هغې ترقي وکړه او هغه خوبیانې په دې بنیاد بیا الله جل شانه د دین دعوت اقامت چې کله اسلام ته راغلل نو حدیث کې راځي چې کله جاهلیت کې یو سړی هغه ښه خوبي او ښه صفت والو او کمال والو نو دغه په اسلام کې هم با کماله لکه عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکې د کفر دپاره نو هغه تمام صلاحیتونه بیا د اسلام دپاره هم سو هغه په کار راغلي هغه خوبیانې څه دي هغه خوبیانې د عربو خو ډېرې دي خو هغې کې یو عجیبه خوبیانې یو څو مختصرا ذکر کوم یو په هغوی کې دا وه د نسب خیال به ډېر زیات ساتو نسب خراب نو نسب به ډېر خیال ساتو مونږ وایو یو طرف ته پکې بېحیایي او غلامان وینځي او زنا او په هغوی پیسې ګټلې خو بل طرف ته د خپل ښځې په باره کې ډېر سخت و د نسب په باره کې ډېر سخت و نو دا نسب حوالې سره دا خلک ډېر کلک ول او تر دې پورې چې د دوی نسب متعلق هیڅ نقصان تذکره نه سیرت او نه تاریخ کړي ده چې هلکه د دوی نسب ډېر ګډوډ و لکه نن سبا مغرب یادېږي د نسب د حوالې سره خو دا خلک د نسب په باره کې ډېر ټیټ او کلک خلک ول په قرآن کې هم تذکره کېږي ځکه د ابراهیم علیه السلام اولاد کې راځي نو قرآن وایي ملت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د هغه نیکه نه د ابراهیم علیه السلام د هغه په دین روان شوي نو وګوره ملت ابیکم ابراهیم دې ته اشاره ده چې یقینا د ابراهیم علیه السلام نسل او نسب د ابراهیم علیه السلام نه ثابت دی او د دوی یو خاص خصوصیت د دوی نه په دې خبرې خیال ساتو چې په دې باندې به دا د دوی یو خاص خصوصیت او د دې خبرې به خیال ساتو او په دې باندې به فخر کوو د خپل پلار نیکه شجره او نسب د هغو نومونه به ورته یاد بل هغه به په اشعارو کې وي په هغې به فخر کوو او داسې اوچت نسب والو د عربو تذکره هم کوله اشعارو کې په دې باندې به فخر کوو د دوی د نسبون نه سړی انداز ولګوي مثلا سل کسان د هغه سل کسانو نسب به ورته یادو او زمونږ که سوچ وکړو د یو کس دو درې ویا دي په خوا بس خیر خیریه دي او د دوی د په سوونو کسانو نومونه دا د خپل پلار نیکونو دا هر څه به ورته سو هغه به یادو لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې د خپل اسونو د هغه نسب به ورته هم یادو چې زما د اس دا زما د پلان کې اس دا زما د هغه نیکه د اس داسې دا ټول سلسلې به ورته یاد وي چې دا د هغه د هغه د بچي نه دا بچی پیدا شوی دا بچی دا ټول د هغه اس نه چې کوم پیدایش د بچي شوی هغه نسبونه به ورته هم یاد ول بني ادم خو بلکې څه کوي عربو ته د دې خپل اسونو دغه نسلونه یاد ول نو دا پکې با کماله خبره وه چې نسب یې ډېر محفوظ و نو دا یاد ساتل چې نسب د سړي په زندګۍ کې ډېر لوی اثر کوي تاسو وګورئ د پښتنو چې نسب کمزوری نو هغه غریب بیا څوک پسې کې نه حسابوي او هغه ډېر لوی اثر
هغه ډیر لوی د اثر چې نسب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک را لګل د عربو نسب او داسې ورتور کړو او هغه بیا په دنیا کې څوک نو دا یو اثر دا یو خوبي او په دغه وجه الله رب العزت د دې نسب کې نبی علیہ السلام را ولګو خو نسب سو هغه محفوظ دویم بدوی کې ازادي وا یعنی دا قوم سو دا آزادو بلکې د چا غلام نو پاتې شي کو په دنیا کې سړی وګوري کنه نو د یو سړی نه یو سوچ نو قبول کړي د بل ما تحت نو پاتې شي د غلامۍ ژوند نو تیر کړي په تاریخ کې سړی وګوري کنه بابل دا یو مشهور وو نو د ټول دنیا ګرځیدل او دارنګ یونان راغلو درمیان کې راغلو دغه شانتی سکندر اعظم خو لیکن چې دل تر رسیدل نو بیا په شا کېدل د په دغه ځای باندې د چا وس نشو برکېدی دا د الله پاک قدرت او بس په دوی باندې څوک نه مسلط کېدی شول تر دې پورې چې صحابش کوشش کړو د حبشو ځکه یمن او د ابرهه چې د اصل د ما تحتو د حبشو نو هغوی کوشش کړو چې منګه په دغه ملک باندې حمله وکړو خو الله رب العزت د دوی محفوظ کړو الله په دوی ابرهه باندې توتکر کې دا مسلط کړل بیا د نبی علیہ السلام د ولادت با سعادت د مخ کې دا واقعه بلند مختصر بیا وایو چې الله رب العزت دوی د چا د قبضه د غلامۍ د هر څه نه ساتي دا د الله پاک قدرت ته بس دا نظام چړي الله ولې ساتل د غلامینا ډیر دا غلامی چې د کنه دا ډیر بد شي دی غلامی سړی داسې بالکل ماته او تباہ او بربادي بل په سړی کې احساس کمتری پیدا کوي الله رب العزت د دې ټول عمر داسې آزاد وساتل او یو پیدا خدا چې دوی نور د چا غلامی نه وکړي بلکې د چا کلچر د چا فلسفه د چا نظریه په دوی باندې د هغې څه اثر نه او که دا خوبي پکې راغله نو دا خوبي دوی کې از خود راغلی و دا کمې خرابیانې یعنی خرابیان چې په دوی کې راغلی وي نو دا خرابیانې پکې د خپل سوچ او فکر د لاسه پیدا شوي بلکې دا کلچر تهذیب د بل چا اثر پې نه و د بلې فلسفي اثر پې نه و پیغمبر ته هم او که بیا په دوی باندې د بل کلچر یا د بل تهذیب د بل نظری اثر پې موجود و بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د ډېره زیاته ګرانه شوي وه خو دوی دا غلامي د بل چا اثر قبول کړی نه او د بل چا نظریه دی اغستې نه وه لکه موږ سوچ وکړو زموږ ملکونه وګورو بس موږ خو بس د مغرب چې راغلی د هغوی په هم مسلط دی زموږ اویا کاله وشول بس موږ د ازادي نه میلاویږي بس دغه شانتې بني صغیر پاکوهین وګورئ بس دوی د غلامۍ اثر د دوی لر کېدی نه شي یعنی زموږ په لیډرانو کې په هغوی کې بس د غلامۍ ذهنیت دی خپل څه فکر لرې کول دا نشته چې ځان لپاره یو قانون د ځان لپاره یو نظام د ځان لپاره یو حکومت یو سیاست د هغې طریقه بلکې بس دغه تعلیم دا د غلامۍ هغه اثر دی بس په هغې کې موږ څه یو مسلط یو او دا قوم د هغې بس الله پاک آزاد ساتلی و هغه له چا غلامۍ او په دغه کې نه نو ځکه الله جل شانه نبی علیہ السلام د دوی دعوت او دوی له فکر ورکول دا ډېر اسان چې نبی علیہ السلام کله دوی ته دعوت ورکوو کله ورته فکر ورکول دا ډېر اسانه باندې باید ده ورشي نو په دوی کې دغه صفت چې قرآن هم د هغې تذکره کړله والذین بعث والذین بعث فی الامیین یعنی یو امی یو جهالت دی او دویم امیتوب دی دوی کې فرق په دې کې فرق دا دی چې جهالت نقصان نو خو لیکن امیتوب دی کمالو امیان معنی دا یعنی د کتاب د تعلیم نه ناشنا ول لیکل او ویل ول نور دل نو دې ته امیتوب ویل کېږي او قرآن کې دغه خلکو تذکره هم په دې امیتوب کې کړې ده او دا د نبی علیہ السلام قرآن کې هم دغه تذکره ده د بل چا نه یې زده کړه دا نه کړي او مورخینو کې یو مورخ دی هغه ذکر کړی دي چې په عربو کې
اتلس کسان شاذ و نادر ول چې بس داغې نه دا لیک نه پړنه او دا زده کړي ول بلکې دوی د بل چا اثر نه قبول کړي بلکې دوی چې دا څه زده کړي دا د خپل کسان نه زده کړي او کله چې سړی تعلیم یافته شي نو بیا د بل قوم لیکچرر داغې کتاب داغې فلسفه هغه ټول اثر وي او دا وګورئ لکه زموږ تعلیم یافته طبقه چې تعلیم خصیص دی چې سړی د دین اسلام او غیرت وي خو چې زموږ کله تعلیم یافته طبقه د مغرب تعلیم له لاړ شي نو د هغه کتابونه د هغې تعلیم حاصلولو سره د هغوی کلچر په هغوی کې راشي نو الله رب العزت دوی د دې کلچر تهذیب نظری سوچ فکر نه ساتلو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت هم امي ښودلی دی او پیدا داوه چې دا خلق امیواله دی چې د دوی دا ذهنونه خالی او چې کله ذهن خالی دغه خالی ذهن ته دا خبره زر ګوزیږي دغه په ذهن کې دا خبره ډیر زر کینی د دې وجنه او بل په دوی کې صفت د شجاعت چې دا بهادر خلق ول یره خوب به چا نه محسوسول به هر میدان به هر ډګر کې مقابله کوله بلکې د چا نه بشاده کېږل نه خو کله چې اسلام ته راغلل نو بیا په شجاعت او بهادرۍ سره د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام ورسو که سمندر لاره کې راغلی رکاوټ نه جوړ شي که غر لاره کې راغلی رکاوټ نه جوړ شي یعنی که سپر پاور په لاره کې طاقت راغلی هغه رکاوټ نه جوړ شي دا یو ښه صفت و چې کله نبی علیه السلام راغی نو هغه ذهن چې د دوی دا شجاعت او بهادری د دوی په سوچ فکر کې وه بلکې په غلط طریقه استعمال شوي وه نبی علیه الصلاة والسلام ول دغه بهادرۍ د دغه قوت د هغې روح بل طرف ته واړو نو بیا په هغوی دغه صفت باندې متصف شو او بل پنځم صفت په هغې کې سو حبویي یو طرف ته وګورئ دا نقصانات پکې و معاملاتو کې نقصانات شته کرب دي خو لیکن حبویی پدې کې حبویی سمانا دوی دروغ ویل لیکن خو فطرت دروغجن نو بلکې په فطرت کې دروغ نه ول ځکه چې دا خو د مخکې نه انبیا نو نه صحابه عام خلکو لیکن دروغ به ویل سنه سبق خو لیکن غلطی ته به غلطی وي چې غلطی به یو خبره و غلط او هغه ته به سوي غلطه ده او د جبې او د خولې خبره به یو منافقت به بګینو لکه اکثر سړی په جواب باندې یو یا په زړه کې بل خبره ستا سره بعضې ښه خکېږي جیجي به کوي دا خبره خو داسې دا او جدا داسې په کار ده او جدا داسې کول غواړي او چې ستا نه شاته شي بل ته به یې مړه دا داسې په کار ده دا داسې کول غواړي نو دې ته ویل کېږي منافقت یو خبره چې بس په زړه او په جواب باندې یو خبره کلکه ساتل نو دوی کې دغه حبویي وه د حق رسایي پکې مضبوطه وه یعنی دا منافقت چې راغلی او دی بیا وروسته مدینه کې راغلی او په مدینه کې ولې راغلی ځکه هلته یهود موجود ول او د دغه یهودو سره چې کله دوی یو ځای شول نو په دغه پکې راغی شپږم نمبر په دوی کې عقل او دانشواله یعنی ذهن ډېر زیات اوچت او ټیک ویل او پړاوهل د دې پوجا باندې په دې فطرت کې د دوی په دې عقل کې دا سوچ او فکر ډېر زیات تیز ول لکه من وګورو د ذهانت د صحابه او بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی طلحه زبیر دارنګ خالد بن ولید امیر معاویه دا خلک د دنیا لوی سیاست مدار دنیا ته او لوی پوهان او علم والا خلک مخې ته چې بیا راغلی چې د هغوی وسم تاریخ کې دنیا تاریخ وګوري د هغې نن متاثره دي د نبي علیه د ابوبکر صدیق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه سیرت نه د هغوی هغه کلچر د هغوی هغه سوچ فکر د هغې نه دا ټول عرب سری دا متاثره دي چې هلکه دا قسمه خلک څنګه نو دا صفت اوس هم په عربو کې دی یو عالم خبره کوله وي زه عمرې تللی وم وي هلته یو قاري صاحب د هغه نه مې تپوس وکړو ما چې د دوی دا ماشومان څنګه دي هغوی چې بس د دوی په دې ماشومان دا قابلیت ذهنیت ډېر تیز دی او چونکې په دې وخت د تېرېدو سره پکې لږ بدلوالی راغلی دی ځکه چې اوس دا سوچ فکر بدل دی ټول څه دي موبایل دي نو بس ماشوم چې د مدرسې نه وځي په لاس کې موبایل جو په کور کې ورسره دغه څیز جو په هغې کې بیا یو شی ګوري او بل شی ګوري نو هغه ټول ذهن هر څه ورسه کړي دي خراب کړي نو موږ دا خبره کوله چې د عربو د
بدیانی هم دي خو دا څلور شپږ خوبیانې پکې هم دي نو دا خو د عربو د خوبیانو او د هغوی د برایانو تذکره شوه انشاءالله د درس کې بیا نور تذکره کو الله دې عمل توفیق راکړي